خندا و خوشالي ورنو نن پتا تاسو یقینو کې چې د ګوړې چکر او په پیسکا پورې ډوډۍ په دې به خلک ته جلسې او دغه بریګونو کې بناس خو خبره جیل ته غورځولې دي په اوبو کې بندلې دي په یخ غېمې کې غوپې ورکړي دي سیو سره نه دي کړي خدا دا چې ورته وي چې ته د لرې نه راغلې ته به ځینو ویلې دا حقیقت و چې ویلې خو د هغې سره قلم دی په لاس کې اوس خو د تورو زمانې نه دي اوس د اټمونو زمانې نه دي دا یاد ولره اوس د قلم زمانه ده هغې د دې ځای نه هغه ګټې نن هم وي هغه نیغ راغلي وو دلته ناست وو اوس هلته ناست دي حاجي دا ستاسو په ذهن کې چېرته راتله چې زما په جیب کې په موبایل یو زه به پرې د دنیا د هغه سر سره خبرې کولی شم راتله چېرته دا اوس دغسې هغې په هغه سر کې ناست دي خو د دې ځای نه اوس هم ګټې وي که دغه مونږ وپېژندی بس دا د امیر رضاق د قلم د هغه د کتاب د هغه د کاغذ هغه کمې هم پوره شو د هغه ارمان هم پوره شو د هغه ارڅه پوره شو چې پښتو ادب پښتون کلتور پښتون ولس به په دایمي طور فخر کوي او ویاړي به هغوی په خپل پوره ژوند کې په عملي توګه هم او په قلمي توګه هم خپل یو کردار لبولی دی خپل یو رول یې لبولی دی ډېر پوست نرم او ساهو سړی و د خبرې سړی و د وینا سړی و د قلم سړی و د لیک سړی و خپله سوسایټي یې ساتلې ده دوستي یې ساتلې ده ورورولي یې ساتلې ده خپله غمخوادي یې کړې ده ډېره په نره یې کړې ده د سمې او سواد د لر او د بر چېرته چې پښتنو غږ کړی دی وړوکی محفل دی که لوی محفل دی امیر صاحب ورته ځان رسولی دی قلم یې دومره روان او پوست و چې که ده په غزل تبازمهی کړې ده که نظم یې لیکلی دی او که نثري ادب ته یا افسانوي ادب ته په ټولو اصنافو باندې د ډېره تبازمهی کړې ده او ډېر ښه لیکنې کړي او دومره لوی تاریخ یې په دغه خپلو کتابونو کې پښتنو ته پرېښودو چې نن به پښتانه راپاڅي او د هغوی د دغه یو شعر د دغه یو نظم د دغه یوې افسانې سنجونه به کوي دغه به ګوري پلټنه به یې کوي تحقیق به پرې کېږي نو د امیر صاحب په ژوند باندې هم یو ډېر لوی نوم پاتې شوی دی او د هغوی خلکو ستایل هم دی قبولیت یې هم درلود او دا اوس کوم چې زمونږ ارضي طور جدا شو ارضي به ورته ځکه ویم چې شاعران ادیبان او داسې نوموړي خلک مري نه بسم الله الرحمن الرحیم نن ډېره درنه د غم ورځ ده ځکه چې زموږ نن یو داسې ادبي ملګری چې هغه د وړوکي سره وړوکی او د لویو سره لوی و او د هغه په دې پښتنه خاوره باندې څه ادبي خدمات هم و چې هغه د نه هېرېدلو دي د هغه په مرګ باندې مونږ د پښتو ادب دا میدان تر ډېره حده پورې نیمګړی پاتې شو کومه خیلا چې د هغه د مرګ سره مونږ ته پیدا شوله دا ډېره په مشکله به دا پور کېږي او دغه کېږي به خدای پاک نه به لاس په دعا یو چې هغه ته د خدای پاک مغفرت نصیب کړي او د هغه پسماندګان چې کوم دي هغې له د خدای پاک د زړه صبر ورکړي
کتلي دي او دا وخت دلته پروت نو لکه یو بیداری چې وده شي او دا دغه چې اوس په قبر جوړېږي نو دا لکه په ژوند چې قبر جوړېږي د ژوند یو مجسم تصویر و مینه وه ښایست او یو غیرتي پښتون یو تاریخ ساز لیکوال او څنګه چې بخروان عمر خیل صاحب وي په دې ادب کې د هر چا خپل یو ځای دی هغه ځای ډک کړی دی امیر صاحب داسې یو ځای ډک کړی چې دا خلا نشي پوره کېدی د دې بدل نشته دی رجیم بسم الله الرحمن الرحیم عبدالرزاق امیر صاحب زموږ د پښتو داسې زرینده ستوری چې زمانې به تېرې شي خو ملاکان به دا کلمې پوره نه کړي انا چې هغه زموږ ډېر ښه ملګری و زموږ ډېر ښه مشر و زموږ ډېر ښه استاد و چونکې مشران موجود دي ډېر زیات دغه موضوع دغه هم ټایم دی جنازه وشوه اوس ډېر زیات خلک موجود دي بهرحال د امیررزاق امیر صاحب کامیاب به صدۍ تېره شي خو پوره به نه شي الله پاک دې هغه راته وړه جنتونه ورکړي او پسماندګانو له صبر جمیل ورکړي مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون نن حق خدا ده چې د ګردو پښتنو ادیبانو شاعرانو لپاره د ډېر لوی غم او زیان خبره ده حالانکه د حق لار ده څوک مخکې او څوک وروسته خو بعضې خلک همداسې دي چې په چا محفلونه ورانېږي په چا کلي ورانېږي په چا وطنونه ورانېږي امیر صاحب امیررزاق امیر صاحب داسې شخصیت و چې په ده باندې پښتونخوا ورانه شوه ټوله خو نه داسې سړی ویلی شي چې یاره د متبادل یا د بدل دا به میلاو شي خو همدغه ژوند دی یو بهیر دی روان دی داسې ده چې په داسې موقعو باندې خلک جذباتي هم وي او داسې الفاظو سره ملګرتیا هم نه کوي او متوازن خبره سړی کولی هم نه شي امیر صاحب داسې شخصیت و چې د ده شهرت خو د نظم په حواله سره دی خو د نثر هم لیکلی دی زما په خیال زه چې د یو شاعر ادیب په حیثیت سره د امیر صاحب سټایل باره کې خبره کوم نو دا د یو ډېر ځانګړي انداز شاعر او لیکوال دی دا زما لږه ډېره د کلاسیک نواله د دې وخته پورې لږه ډېره مطالعه شته خو ما د امیر صاحب په شان په سټایل د هیڅ چا نه دی لیدلی نه امیر صاحب د چا سټایل خپل کړی دی او نه د امیر صاحب سټایل څوک خپلولی شي د هغې خپل انداز داسې دی صل علی سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله دا داسې موقع ده چې په داسې وخت کې د سړي لکه جذبات په هم په کنټرول کې نه او نو داسې متوازن خبره څوک نه شي کولی خو زه به دا ووایم چې امیر صاحب د خپل دور ډېر لوی قلمکار و ډېر صاحب طرز قلمکار و هغه که نثر لیکلی دی او که نظم یې لیکلی دی د هغه خپل سټایل دی د هیڅ چا نه دی متاثره نه ښکاري د خپل قام د خپلې خاورې او د خپل کلچر حق یې ډېر ټیک ټاک ادا کړی دی او زما په خیال سره د خپل قام دپاره چې د نیکۍ خبره څنګه کېدی شي نو امیر صاحب د نظم په ژبه باندې د نثر په ژبه باندې او که چېرته په سټیج ولاړ دی او تقریر یې کړی دی په هغه ژبه باندې نو د دې خپلې خاورې سره او د خپل قام سره د یو حلالي وګړي په حیثیت سره خپل کردار ادا کړی دی داسې شخصیتونه نه مري دا ټول عمر ژوندي دا په کتابونو کې پراته دي سوونه کاله به تېر شي خو امیر صاحب به ژوندی دا وخت یو خلا پیدا کړه او خو پوره خلا یې پیدا کړه او ما ته داسې نه ښکاري چې دغه طرز دغه سټایل بل څوک خپل کړی شي او شعوري طور خو داسې کېږي نه هغه له الله پاک قدرتي طور دغه انداز ورکړی او قدرتي طور د هغه په خټه کې د هغه په وینه کې او د هغه په انداز کې د خپل قام سره او د خپلې خاورې سره مینه پرته وه زموږ استاد و زموږ ډېر زموږ دپاره ډېر قابل احترام و د هغه کمی به مونږ ډېر زیات محسوسو الله پاک دې هغه ډېر عمر په راحته کړي نن وفات شوی و الله دې وبخي امیررزاق امیر په حواله باندې به زه صرف یو دوه درې خبرې وکړم چې هغه د پښتو ژبې او ادب هغه ځلنده ستوری و چې د هغه سوچ فکر او خیال چې د کم ځای نه شروع کېدو نو هغه د هغې سرچینه وه هغه به یو خیال را پیدا کړو هغه خیال له به یې لفظونه ورکړل هغې نه به شعر جوړ کړو مونږ ته به یې راوړاندې کړل مونږ کشرانو بیا به د هغه نه زده کړه کوله د هغه نه به م خیال اخیستو هغه سړی نن زموږ نه جدا شو
د هغه د اخلاقو په حواله که زه ووایم چې څوک ورسره یو پېره میلاو شوي دي ناسته یې ورسره کړې ده ملاقات یې ورسره کړی دی دوباره بیا چې دی نو لکه د هغه د خوا نه د پاسېدو زړه نه دی شوی په کشرانو باندې شفقت کړی دی او هغوی ته ښودنه کړې ده زده کړه یې ورته کړې ده او بلا شاګردان په دغه میدان کې لري بل د هغې سره هغه چې څومره کتابونه را وړاندې لیکلي دي او د خلکو ته وړاندې کړي دي نو په هغې کې د نورو په نسبت باندې د هغه اسلوب جدا دی د هغه فکر جدا دی د هغه خیال جدا دی د هغه لفظونه جدا دي هغه چې سره وړاندې کړي دي نو په دومره لویه سطح باندې په لویه پیمانه باندې چې زه یم چې کوم د ماسټر او د ایم پیل او د پی ایچ ډي خلک دی نو هغه ته زده کړه کولی شي